وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمند ورورا شکون اردو کې وته سیخ وای. د دې کې مسله دا ده چې دا حلال دی جایز دی، شکون حرام نه دی. دا خبرې بے بنیاد دي چې لري پکې وی حرام دی او یا نه دی او لري پکې نه نو حرام دی او کنه دی. ګوره شکون حیوان مفترس کې نه راځي چې هغه ساروي ماتي او هغه خوري، نه هغه سه داړه او غاښونه شته چې پاغي ساروي ماتي دا وږي مګي ماتي دا سيزونه خوري، خو نور زناور نه ماتي. چې نور زناور نه ماتي پنج نه راکاږي نو بس دا جایز دی خوراکي. دا عوام وی یرا شکر د مردار دی او غوښه حلال ده. خبره ډیره بد نه ده، دقه سه ده. په لحاظ شکون خوړل جایز دی. په حرمت باندې هیڅ دلیل نشته چې څوک وایي چې پلان کې حدیث کې دي چې حرام دي، او حدیث کې چې کم زوناب ویلي دي چې نکونو والی شلول کوي په غاښونو نور ساروي ماتي، دا هغه سم نه دی. نو چې کله هغه سه نه دی دکه سه غاښونه میشته چې چیچل پې کوي چکونه پې لګي، دیو جن دا جایز دی. حرام بل وته ټیک نه دي او خوراکم پاک سيزونه دي. دک وږي مګي خوري ګنده سيزونه داسې نه خوري. د جوجنه شکول خوړل جایز دي. اصل فتاوی کې غالبا دا سویل دي چې را امام ابو حنیفه صاحب وتا مکروه وي یا حرام وي، نور مذاهب حلال غني. خو صحیح خبرم دغه چې شکول حلال دي واخه بالکل جایز ده. څوک چې وایي چې را حرام دي بس دا خو یا صرف د فقه فتاوی پس صرف روان وي، اقوالو پسې یا فتاوو پسې، او یا تحقیق نوی کړي. کني زوناب هم نه دی غټ نوکانو والا چې پنج راکاږي او شلول به کوي، هغه سم نه دی. داسې داړي نشته چې پاغي چک لګوي یا پېش ساروي ماتوي. چې کله داسې نه دی ساروي نه ماتوي بس خواخه جایز ده.